سلامونه مې واخلئ ملګرو د پېښور زلمي اور لاهور قلندر ترمنځ یو ډېر غټ ټریډ روان دی. ټریډ روان یو قسم له کلاډي سویپ کول دي. یو کلاډي لکه مطلب پېښور زلمي لاهور قلندر سره داسې ټریډ کوي چې پېښور زلمي وایي چې مونږ به لاهور قلندر ته حسیب الله خان ورکو او مونږ به د هغې نه بالر والو. مونږ له د بالر ضرورت دی، زمان خان بالر به ترې والو. مونږ له د بالر ضرورت دی پېښور زلمي د هغې له د وکټ کیپر بیټسمین ضرورت دی چې هغه به له مونږ حسیب الله خان ورکو. پېښور زلمي سره هم وکټ کیپر بیټسمین محمد حارث شته دی، نو حسیب الله خان هم یو وکټ کیپر بیټسمین دی. نو پېښور زلمي او د لاهور قلندر ترمنځ چې دا کم ټریډ کیږي نو دا پرفیکټلی میچ کیږي د دوه لوبډلو لپاره پکې فائدہ ده په دې ټریډ کې. نو اوس ګورو چې دا ټریډ سکسسفولي کامیابیږي کنه. خو چې کم خبرونه مخکې راغلي هغه دا دي چې پېښور زلمي به لاهور قلندر ته حسیب الله خان ورکي او زمان خان به د لاهور قلندر نه والي. ځکه تیر شوي څو سیزونو کې پېښور زلمي سره داسې امپریسیو بالر نو راغلی. نو پېښور زلمي غواړي چې موږ ځان سره یو ښه بالر شامل کو په خپل سواډ کې. نو موږ به د لاهور قلندر نه زمان خان والو او هغې سره وکټ کیپر بیټسمین عبدالله شفیق دی، خو د هغه فارم هغه رنګ ټیک نه دی. عبدالله شفیق داسې وکټ کیپینګ هم نشي کولی. نو یې سره چې کم وکټ کیپر بیټسمین یې سره چې کله هم راځي اکثر فارنر وي د بل ملک کلاډي، نو بیا هغه یې سره اکثر فارنر بینډنګ وایي سره وکټ کیپر بیټسمین. نو دا پې راکېدی شي بینډنګ کوي پک نه کړي یا بینډنګ فارم خرابي. نو وایي موږ به حسیب الله خان پېښور زلمي وایي چې موږ به لاهور قلندر له حسیب الله خان ورکو او زمان خان به د لاهور قلندر نه واخلو. نو دې ټریډ حواله سره تاسو سره لري خپل رائے را سره کمنټ کې ضرور شریک